ما اوریدلې داسې دي چې مشر یو نواب چې دا نیم مردان د هغو نیم وي چې کله مړ کېده نو وصیت یې وکړ چې کله زما جنازه اوچتوی نو زما په دې مردان چې زما کم بازار دی په دې به زما جنازه وړی او زما لاسونه به د کفن نه وباسئ او یو اعلان به کوئ نو چې کله مړ شو نو کټ کې واچو نو ما خو تاسو ته وایي چې نیم مردان یم دا بازارونه یې ټول نو کټ کې واچو لاسونه یې وله ښکاره کړل داسې کفن نه راوایستل نو لوډ سپیکر باندې به اعلان کېده چې خدای مو بخا دا د مردان نواب د قبر له روان دی خدای مو بخا دا نیم مردان د ده دی دا چې جنازه کم بازار کې روانه وه دا هم د ده ګوره لاسونو کې څه شته خالی لاس روان دی دقسې چې مونږ قبر لځو خالی لاس اسپنو که دا چا بینک کې پیسې دي بینک کې به کیشیر سره او منیجر سره پاتې شي بچي به دې پرې مزې کوي که جایداد دې پاتې شو که بنګله د پاتې شو که موټر دې پاتې شو که کارخانه د پاتې شو که دوستان دې پاتې شو څه به ځان سره وړئ کوم چې حضور پاک فرمایي مړي پسې وي درې څیزونه دي مقبرې ته دوه دې واپس راشي یو ورسره پاتې شي یو ورسره خپل رشته داران دي زوی دي پلار دي تره دي ادې واپس راشي بل ورسره خپل مال دي غلام نوکر کټ پوزې ادې واپس راشي دریم ورسره عمل دي ادې واپس نه راغی دغه ورسره قبر ته دننه دي نو زمانونو اعمال ښه کول پکار دي پخوا خو بلا داسې وه چې سل کاله به عمر و د چا و اتیا به عمر و شپږ شلې کاله به عمرونه ډېر و اوس خو د څلوېښتو او دېرشو نه اورېدل نشته کم خلک د شپېتو نه وراوړي داسې مرګونه دي په لاره به روان یې لکه د اعلان د څو شو دا پلان کې مړ دی لکه خو پرون ما سره ټیک روان و بس ناګهاني پرېوت اخرت ته توجه ورکړئ